کاف ذکروي چې په دې کې د کاف ذکر دی د غار. بسم الله الرحمن الرحیم. مجاهد وی تقرضم ذات الشمال معنا پریګیدی دوی لرا وژګنا په طرف د شمال. نو تقرضم کیږي کوي قرض نه دی او معنی دې تترکم چې دوی له پریګیدی یعنی په دوی نور نه لګي. وکانه له سمارون یو د قران کې سمارون دی ښا او دې دا ذکر کوي بوجي مجاهد چې دا سمر نه دی بلکې دا په زمي د تاسو سمورون دی. سماری پیجنې کړه وکانه له سمورون او سمر معنی د ذهبون و فضتون. یو د سمر دغه معنی میوه یو د سمر دغه معنی د سرو سپین. وکان له سمر او د دې باغبان مالو بغیر د میوه نه چې سرو سپینو. وقال غیرو جماعت سمر چې دا سمر دا جمع ده چا د سمر او دا سمر چې نو دا جمع د ثمرتون ده. ٹھیک شو مخه ده باخون مهلکون علا کون کې اسفن ندمن خدا معنی صحیح نه ده. لعلک باخون نفسک راځه علم باخون نفسک علا صارم اسفا هلاکون کې خپل ځان لوجد افسوس نه ندمن پېخمانتیانا معنی جوړیږي دل په دا ندم په معنی د خزن به اخلو. ندمن افسوس ندمن خفقان. اوس دې ملکافو کافته وی الفتو فی الجبل هغه دروازه په غر کې یعنی اپ کلاوزه په غر کې. ورقیم الکتاب او رقیم په معنی د کتاب دی او دا مصدر په معنی د مفعول ان مکتوب او رقیم هغه تخطیط وی چې کوم کې د صاب کاف نمونه لیکل شو. مرقوم مکتوب من الرقم دا مرقوم نه الرقیم په معنی د مرقوم او مرقوم څه ته مکتوب لیکل شوی ځکه چې من الرقم دا مرقوم د رقم نه مشتق دی او رقم لیکلو ته وی جی. ربطنا علی قلوبهم منګه کلکوال راوستو دوی په سلو باندې. ربط مانسه د الهمناهم صبرا منګه د دوی په دې زړه کې الهام د صبر کړو زړه کې ورته صبر توفیق ور کړو. لولا ربطنا علی قلبها دا د سورته قصص آیت ده. خدیجه کې د مخی ربطنا موافقه سر راغی کچر منگا ربط نوراوشتے علا قلبیا پزغ د مور د موسی علیہ السلام شاطواطن یعنی افراتن د فرتنا گڑوڑ شتتن افراتن گڑوڑی خبری. لقد قلنا اذن الوسید درشل الفنا مانا فنا سهم دا غار ته وي سهم دا کور ته وي. دا وسید هغه میدان دا غار میدان. وجمعه دا وسید جمع وسائد دی او دارنګي ووسدن دی. وسدنم جمع دا او وسائد هم جمع دا. ويقال الوسید الباب وسید په معنی الباب دروازې راځي. مقصداتن مطبقاتن او دا مقصدا سورۃ کاف کې ناراضي بلکې دا په کومځه کې راځي سورۃ همز کې بلد کېونه همز کې راځي. دا مقصداتن مطبقاتن بند کړی شوی وشکنا اصد البابا واوصده مشتق دے دا آسد الباب نا. آسد اخبار دے لکا احمد لارشی او دے مخوی آسد الباب
دروازه چا بند کړی دا واوصده بند کړی شوی دا اسه مزخه باسناهم احیناهم امنګ دې پاسول اوس ګورا باس وی او چتول ہوتا او دلته احیینا راوړه ځکه دې دا خوب دا په منزله د موت او ډیر طویلو دې سوکار نه زیاتو ځکه احیینا وي بل الموت انهم اخل موت الحمدلله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور ازکا بماند اکثر سره ازکا په معنی اکثر سره زیات اوس زیات سمانه شو دې دوه توجیهات دي یا زیات په اعتبار د کیمیت سره ډېر ډوړې راوړل چخرو یا زیات په اعتبار د منفعت سره برکتی توام او دریم احل معنی دا ويقال احل حلال ويقال اكثر ريعا اكثر برکتا ریعا برکتا ریعا نما وشکنا لکش نم خو اسانی خو برکت پکې دی وی وقال ابن عباس اكلوها یعنی میوه دي کم کلتا الجنتين آتت اكلوها ولم تظلم من شيئا لم تنقص بخاری وی چې نقصان په معنی سره ده وقال سيدنا ابن عباس الرقيم ستوي الله تخته توي من رصاص در رصاص نه ده من رصاص تیشکنا الله من رصاص کچ یا څلرګي اغه نه اید تخته توي كتب عاملهم اسماءهم په دې رصاص باندې د دې زماني بادشاہ لیکلو ته دوی نمونه ثم طرحوا فی خزانته دا تخته چې په کوم کې نمونه لیکل شو په خپلې خزانه کې خودل طرحوا ای وضعوا راچ اوردو ا خزاني دفتر چو نغی کې دا نمونه کې خودل اور اساس سیسا پیجن هغه ته وای فضرب الله ولا ذانهم الله پر دراوستا دوی په غونو باندې فنامون ودشل اصل کې ګورا اشاره ده نوم کامل ده ځکه د نوم اثر خو پسترګو باندې چې سره سترګې پټې شي او کله کله دای چې نوم خفیف وي سترګې پټې سره بیدار نه په غوږونو اوري او کله چې دا نوم غالب شي کنه نو غوږونو لا جواب شي دا نه اوري فنامو وقال غيره وآلت تألو تنجو وآلت اے نجوتا تألو اے تنجو تیشوا وقال مجاهد موئلن دا موئلن دا آلتن دے او آلتا تألو فمانا دا نجات دے نو موئلن زید نجات محرزن زید حفاظت لا یستطيعون السماع طاقت نلری د اوریدو لا یاقلون ابو عبیده د سما معنی کې پاکر سره لا یاقلون نه پویږي ځکه چې سماعت معتبره موقوف ده په عقل باندې نو چې عقل وی خو سماعت به وی چې عقل وی سماعت از کو جامد وی جی باب تفسیر قوله تعالی وکانه الانسان اکثر شیء جدلا باب دې په بیان د تفسیر د قول مبارک وکانه الانسان اکثر شیء جدلا او دې دا انسان اکثر شیء زیات په دې مخلوق کې جدل په اعتبار سره او دلته د اکثر په معنی د کل کې ښا وکانه الانسان ہے کل شیء جدلا دا انسان د هر څه نه زیات مجادل دی د سخت جګړه مار دی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه نبی دا بتاوس ان شاء الله 152 کتاب التهجد کې راشي او خوشی کنا چې علي سے نبی رسول الله راغی علي کرا او علي ته علي سے
تیار تهجد مزل نه پاسي تهجد لا پاسه کنه قاری سے دانوی جی چې خاخا هغه نفوسنا بيد الرحمن زموږ روحونه د خدای په لاس کې چې دغه خوغه چې پاسې جو پاسو به نه پاسې نه پاسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کار راغی خدای څخه واپس روان شو پتون له تاسو ورکړ وکانه اکثر شیم جدالا سمانا جواب خرانه کنه دا نه چې خجی نو دلته اختصار دی ان علی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ترقه علی صبر نبی رسول الله راغ دوی څخه د شپې طرق ولکی د شپې راتل و سماع و طارق وفاطمه او تسر فاطمه وا وقال نبی اسلام الا تصلیان ها ولې تاسو مزونه نه کوي غیر تهجد نه کوي او دلته کې نشته د وکانه شه 152 روانه وا او البته ان شاء الله تعالی راشي جلد اول 152 دا برا ربع حدیث دے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اخبرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقه وفاطمة بنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیلة یوشبا فقال لا تصلیان فقلت یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ فاذا شاء یباسنا باسنا فانصرفوا حين قلت ذلك ولم يجي لي شيئا ثم سمعته مولني يضرب فخذه او یقول وکان الانسان اکثر شین جدلا بلا روانو اکثر شین جدلا رجمن بالغیب اے وشتل دتک وشتل دتک یم دتک خبره او دې معنی کې لم یستبن رجمن بالغیب لم یستبن چا خبره واضحه نی فروتن ندمن پشمانا سرادقها قناتون دیاغی قنات سکوالٹی منگتا پخوامان استادان کل سکوالٹی دیاغی خدا سکوالٹی بدم را غٹی غٹی وی لکه پشان دا قناتونو قنات پی جانے شامیانی چی وی دا شامیانو دیوالی آرزی چی ودونو کی امونو کی دا جوڑی مثل السرادق پشان دا قناتونو بس اس دا محاورہ ذکر کی والحجرت اللتی تطیفا بالفساتیت والحجرت اللتی آغا کمرہ حجرہ تطیفو چرا گیرہ کرشیوی بالفساتیتی پا قناتونو سرا دایتو سرادقها وی زلقن یحاورو من المحاورت وهو یحاورو دا د محاورین ده محاوره سوال جواب لیکن والله ربی لیکن زوی ما چې الله زما رب دې او دلته کې دې تاسو مانس سمای وی اصل کې لیکن انا هو الله ربی اصل کې لیکن انا هو الله ربی وثم حذف الالف نو الف ته حذف کا نو لیکن ناش وادغم احدى النونين في الاخرى ٹھیک ہے کنا بیا یو نون په بلکې مدغم کا سش لیکن ناش زلقن زید خویدو لا یثبت فی قدم چاہیے کہ قدم نہیں ساریگی هنالک الولایت للہ ثابت سے اختیار و تصرف دیو اللہ دے الولایت مصدر الولی اور ولی مددگار توئی معاون توئی عقباً پہ اعتبار انجام پخپلوی عاقبتن وعقبا وعقبتن دا وعاقبتن دا گورا عاقبت یو وعقبا دوا دیم وعاقبتن یو یا وعقبتن واحدتن دی طول مانی یو دی عاقبہ عقبہ عاقبہ یا عقبہ
دا معنی ټول یو دي ویل آخرتو چې ټولو کې شاته وي آخرتو چې د ټول نرستوي جی قبلا وقبلا وقبلا استینافا دویخا اول مخامخ ابتدا لیدهزو لیزیلو چې زائل کرشي الدحازو الزلاقو خویدل باب تفسير قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا زمانا وجمعه أحقاب ده حقوب جمع أحقاب دي زمانه دا سوای پته لګي دا موږ اول ویل شابه وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله دي عدو الله بنو مخ خبر کړل زه حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه لم يرد عتب الله عليه الله نامناسب وګڼل دا خبره دیږي نو الله اتاب ورک موسی ته په دې خبره اے تنبیه ورکړه جی ان لم يرد العلم اليه زکه چې دې دا اول الله عالمو نو ویلي جی فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب هو أعلم منك غلطان خپو دي یعنی په بعضو مسائلو کې قال موسى يا رب فكيف لي به فكيف لي به زباغي څنګه رسوا قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو سما والزان سره یو مې په توخدان کې او چې کوم ځکه توخدان نه مې ټوب ک نو هو سمال ته بدغه دالومه فاخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتى الصخرة وزع رؤوسهما فنام واسترب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسيه صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر شاگرد وی چې موسی علیہ السلام هغه پورې نوستل شوی سوچ مرکز نو مخکې لانه معلومیږي چې مقصد نه زیات شي باندې استل کی په مقصد سره نستل کی فقال له فتاه ورأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان للحوت سربا نقول پار دي مي سربا لارا مثل د سورنگ ولي موسى وفتاه عجبا او د موسی او دغه نوکر د پار تعجب چې دا وو ادري دي څنګه په شان د سوري د غټ فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا قال رجع فارتد على آثارهما قصصا قال رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا الى الصخره چې دې ګټه تورسیدل فاذا رجل مسجن صوبا بس کتل یو سره مسجن ځان پټون کې په جامع سره ایا ودو په طریقې د استلقاء ستنستا او سپین صادره په ځانه چولو وسلم عليه موسى فقال الخضر وعنا بأرضك السلام استاپ دي کلی کې سلام د چرته راځه سلامونه چی قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت علمني چې ما ته را کړې دي لا تعلمه أنت چې ته هغه ټول علم نه خبر وانت على علم من علم الله او ته په یو داس علم د الله طرفنا علمك الله لا اعلم چې زبغي پوره نه پوه فقال موسى نفي د کل بکه نفي د مجموعي بکه بعضو علمونو خدوار ته ملاو فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخزر خلق دا حضر پی جند فحملو بغیر نول بغیر دا اجرت دا ٹکٹ لیکینول جی فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا لم يفجأ وفي نسخة لم يفجأ لا وقت نو تیر شوه الا والحضر قد قلها مگر حضر او اخکل لوحن یو تختا من الواح السفینه در تختو د کشتینا بالقدوم پتبرگای سرا تبر سرا کلهاری او بعضی تلخص کلهاری اکثر لکی فقال له موسى قوم قد حملنا بغير دا یو قوم چې موږ یو چت کړو بغیر د ټیکټ نه احمد تیلا سفینه طاقت کو دیت کشته تا فخرقت لتغرق لها لقد جئت شيئا امرا قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الاولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع راغ له یو چنچنا کینا سب طرف د کشته فنقر فی البحر ټونګا ول په دریاب کې نقرتن یو ټونګا فقال الحذر ما علمي وعلمك ند علم زما وعلمك استا علم من علم الله په مقابله الله د علم الا مثل ما نقص هذا الاصول مگر په مثل داغه چې کمه کړو دی چنچنه من هذا البحر دی دریابنا ثم خرجا من السفينه بیا دوی دوار د کشته نو وتل فبينما هما يمشيان على الساحل فدلار روانو اذا بصر الحاضر غلاما ناصاف حاضر غلام ولید يلعب مع الغلمان چې کرکټ کو الکانو سره فاخذ الحاضر راسه بيده شو دغه بيده زمانه ارو کرکټ کو واغس حاضر سر دې په لاس سره فقتلعو بيده نو جدای کا په لاس داس نه داسې ٹھیک شو لیکن رسول روایت کې فاقطعو بيده حلال کسړې فقتلو نو فیصله ولا وکړه په دې باندې مخکې فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذا أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال مائل دا ان ينقض معنی دا مائلون چې دیوال کوک شو او نسبت دیتا مجازی دی ځکه چې هغه اوسه العقل نه دی ها فقام الخضر فأقامه بيده فقال موسى قوم اتيناهم فلم يطعمونا دا یو قوم چې موږ وسغه راغلو فلم يطعمونا موږ روټه نو راکړي ولم يضيفونا او مل مستیان نو کړی زمونږه لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك الى قوله ذلك تاويل ما لم تستطيع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا من دا شوقو چې موسی کان صبر دي صبر کړي حتا يقص الله علينا من خبرهما چې الله موږ ته دی واقعات خو دلې قال سعيد بن جبير جی فكان ابن عباس يقرأ وكان امامهم ملك ياخذ كل سفينه ګور دا د قرات نوې قرات دی ازرق وکانه وراءهم دی کنه په یو قرات کې امامهم مخکې مالک یاخذ كل سفينه صالحه هر هغه کشته چې روغه بوا غصبا په ظلم سره وکان یقرأ اما الغلام فکان کافرا قرات مشهوره کې نشته کان کافرا وجو اما الغلام دغنا فکان ذو کافر وکان ابواه مؤمنین او بیا بن شارست دلته ناظم بیا به وي ان شاء الله ځکه چې دار دې پاتې کیږي نو ځان له تکلیف ورکوم نه له بخښي